باب غزوة الخندق. غزوة خندق وهي الأحزاب. مولانا سے جو تمہید دتا مختصر ہوندے کیرن سے خبر آسانش واقعہ دا سوا کہ تاسو تمابلو بیر معونہ کی ہوئی بیر معونہ کی کہ کم یو کس بچ پاتے کو آغا یو کس غریب پلار باندې را روان دی یو کم او یا کسان غریبانان ټول پیدا یو زخمی یو پرې دی پلار را روان دی هم د دې قوم یو دوه کسانو هغه ولا مخې را ورغل او هغه دوه کسان یو باغ کې او باغ کې وده شو پس د سوچو کو چې د دې قوم خلکو خدما یو کم او یا مرګري شهیدان کړ دا دوه راته گیر دي پس تورې روچه تکړه او تورم دا وی تورا وا او چټه څه ورته دواره راځي سبحان الله بالله ری پړسه درې اوسستانه او یو کم او یا کسان شهیدان شي وینو کې لږ پتا پړل څه دی نمبر 1 دې مدادا چې سلمان تو کو سره وشوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغي وسیب دا چل مې کوئی دا خو دې فون دا کوم دوه کسان چې دې مړتل دا خدما معاهدینو دا دې څو او د دې دیت ورکو نو نبی علیہ السلام مبارک د دې دیت په سلسله کې بنو نذیر للا حقیقت سوال جواب وکړ دا کله دوه کسان دي او 200 خان دیتی کې ما سره مدد وکړي بالکل برابر راشه بالکل سره علیہ السلام لا ځان سره ګڼ صحابه حضرت ابوبکر حضرت عمر نور مرګري بوتل هغه ظاهر کړي لوی اکرام وکړ ډېر عزت یې ولوکړ او د یو کوټه خوا کې د دیوال په سوري وتا صادرونه بسترې وا ټول یې کېږي او د نفرن سره مشوره وکړه دا څه کار کوو چې راغلي موږ په ډوډۍ باندې مسؤل کو او په خبرو به مسؤل او یو کس ته وی چې څه د میچنې پل براو کې کوي یا یو وخت کام او بل څه ولاړو خلاص بلکې بعض علماء یو کس یو خېجاو بعضو دام لیکلي دي او هغه د میچنې پل ورکو ودا پیراو ورته دوی چې دا مشوره کوي یو کس ورته ظالمانو ورې مکوي دا سړی رښتونه پیغمبر دی او خدای به خبر کیو چې جات پرته جوړ شي نور وی نه یاره پیغمبر نه دی بزان ته خلاص ور پکار رس جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ته راغی دا ورکړه په ولا ورکړه پیغمبر علیہ السلام را پاتې غلې وونې ونی دی یهودیانو د بنو نذیر ته سوې او نه یې د خپل مرګرو ته سوې او نه راغی بدینه ونی مرګرو ته غاښ نه کاو که مرګرو ته غاښ کاو نو بیا د یهودیان شکیان کېدل که یهودیانو ته وي چې تاسو دا چل کوئ نو بیا خو ښکاره خبره ښکاره کېدله نو بیا ممکن ده د هغوی کلې و د هغې علاقه وه دوی جنګ به کېده او ممکن ده چې نبي علیه السلام یې سره د صحابو شي دا خو به هغې وایي چې خبره چې ښکاره شوه چې ښکاره شوه زمونږ سره دښمني کوي بکرا به چې جنجال جوړ او بنو نذیر بارو د مدینې منورې نه کافي بارو نو نبی علیہ السلام اړو غو نه کړ پدانې سو کوی نه کړ هغه مونږ وروته مدینه ته راغی ال ساتیر صحابه وو چې کوم مرګرو نبی علیہ السلام هغه مور پسې وروته مدینه ته راوړل يهود خپل میاس کې موږ ته نه وي نن جالم جوړ دا قسم په خدای چې د خدای رښتونه پیغمبر دی غره الله خبر کړ بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا او ځان سره لخر بوت او د بنو نذیر نه محاصره وکړه او ورته وی چې پرې نه تاسو ما سره معاهده کړې ده میثاق کړو چې هجرت مې وکړه دا غي خلاف ورزي مو کړه او بیندار چې تاسو خدما د مرګ منصوبه مشورې جوړې کړې خیر قصه وګدلا د بنو نذیر په واقعاتو کې چې بیا نبی رسول الله مبارک دا وی غبابونه مسوله ورتي براتوسي او دوی څنګه ولم کو باغی نه کو دې د اخر کې فیصله کړو سره چې موږ له الله راکه موږ خیبر ته راځو نبی رسول الله دې راخلا او د دې بنو نذیر تعلق د حضرت قبیله سره نو نبی رسول الله دا نه غوښتل چې دې تر فورن مرګ مونږ وګدکا اسنه حضرت یار په خبر شي نو سعد ابن عباده رضی الله عنه د حضرت جو مشر هغه نبی تاسو څخه هغه فیصله وسره
سعد بن عباده ویل الله رسول الله داسې وکړو دوی په دې راضي کېږي چې موږ لار راکړه موږ به لار ورکړو دوی به خیبر ته وچلو او دا علاقې او ځمکې به زمونږ شي او چې څومره مال جوړي شي ځان سره دې یو شي او چې کوم نه جوړي هغه به زمونږ وي رسول الله مبارک ورته اختیار سعد بن عباده ته ویل استاد سین خو هغه دې فیصله وکړه دا دې فیصله وکړه نو دوی لاړل خیبر ته او چې کوم ځمکې د بنو نذیر پاتې شوې هغه د مسلمانانو په منځ کې غنیمت شو کوم مال چې وړاندې یو او باقي مسلمانانو ته پاتې شو دوی چې لاړل نو سیبا د دوی مشر حیي ابن اخطب هغه په ځای کې خدای به هم پروت او په خیبر کې بل يهودي کنانه ابن ربيع هلال المکی مکرمه او د مکی مشرکانو سره معاهده وکړه ورشه په مدینه راځي هغه څنګه حمله وکړو موږ سره ملګرتیا په مدینه کې دنه زمونږه مرګري دي د بنو قریظه او یهود بنو قینقاع مخکې د خیبر ته بنو نذیر د قلال خیبر ته او صرف بنو قریظه پاتې زمونږ او یو قوم شته او دا مضبوط قوم دی جنګیو قوم دی بنو قریظه او دا بنو قریظه به دنه نه حمله تاسو د بار حمله وکړي بس مسلمانان په ختم تاسو دشمنانو ورنه او دویمه خبره دا ده چې تاسو کم یې د مرګري ګورم چې او کلانه ابن ربيع ولا مرګري څو ګوره هغه افغانان سره خبره کوي ویلا شي اوکې ودیلال افغانان سره خبره وکړه افغانان هم په جدي دي کړه تاسو د قاتلان چې د مکی مدینه په میاشت کې په قبایل کې قوم جوړ شیدل ابو سره په خبره وکړه چې د خیبر کې څومره تجربه ده نو کال کې بني مغول تاسو لږه تاسو مهرباني وکړئ د اهل مکه سره مرګري شي او په مدینه باندې حمله وکړي افغانان ډېر خلک خو بل تجربه ده کوم د دې موږ راځي بل ځا کار کوو نو افغانان سره مرګري شو تقریبا 3 نیم زره لښکر د اهل مکه او دا 5 نیم زره سره د افغانان مرګري شو 300 زره لښکر د مدینه سره روان شو کومره قوي لښکر بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه پته ولګیدل نو علیه السلام د خپل مرګرو سره مشوره وکړه نو سلمان فارسی رضی الله عنه دار ظاهر کړه د الله رسول زموږ په اړه کې فارس چې د دې او په وطن حمله کې مخندق کړه یو خندق به وکنه نو دی براشي د خندق نه وګوري او دي شي نو بس نامراده وایي د نبی رسول الله مبارک دار په خوا یو غر دی په مدینه منوره کې جبل سلع وکړي دا هو مشهور غرونه دي جبل سلع او خود چې دی دا بالکل مخامخ دی او کس طرف سره دی ټول د مدینه منوره کس طرف تا اوس مخکې پکې آبادی وي اوس هغه آبادی ته ختم شي غیر مخامخ کار د سعود د پاکستان یو سفارتخانه پکې و یو قونسلګری د پاکستان اوس هغه مرانه شوی دی ټول آبادی مکمل ډیسمس کړی دا غیر مخامخ کار دي د جمعه راځي د یو لږ بیٹو په مدد دا د دې جبل سلعنا اورغا قبل کې مساجد سبع او فقوا یا مساجد خمسه جو اوس دوه جماعتونه پاتې دي او پټ پاتې باندې سره جوړ کړي نو دغه د انتخاب وکړ یو وطن وی غر دی د دې دشمن راځي او د دې غر سره په دې کې موږ راشو او دا نه خندق وکړه نو دی بل خندق را پورې وټ خندق کې دا پیدا شو چې د اصول د لخر نه پیدا شي اصل په خندق راځي شي د خوخانو د لخر نه اخلاص هغه نم بچو او دوی بس کوي هغه شو په بازار کې نو کوي دي کړه موږ لاندې مورچه جوړې کو باغې کې پراته او دې غزګدارونو کې غشي به ختم شي او بل کدوې غشي ولې موږ په غشي او کدوې راځي او په خندق را پوری دی را پوری وتی شي نه ځکه چې دومره غټ خندق کې دی لاندې کوزي بیا په سره راځي پاولین در پای په دې سره ستاره نه کې پیراو کوي او چې دې کوزيږي نو موږ به اوځه نه یو دا سره به ولا کار نو دی ولې شراته فدارې رسول الله مبارک یو ځای باندې نبی رسول الله مذکر خلاص کا او تقریبا 3 میله وګل یو خندق یې شروع نبی رسول الله مبارک صحابه باندې لږ وقتار باندې لږ ځای تقسیم کا څو سریر پرو دی یادې څو یوم یا څو دې چې دې دا ټول ټیک نه دی ها دا پښپک ولې چې دنه خندق ته مولانا ادریس دهلوی رحمت الله علیه بصیرت مصطفی کې لیکي پښپک ولې چې دنه خندق ته او ټول مشورې او دفاعي په دې باندې میاش یا سریر ټول لګېدل او خندق پښپک ولې کې دنه او دومره جوړ کا چې په اوپر ولګي دومره جوړ کا پلنوالي علماء نه دي لیکلي او دومره پلنو چې اوخ اس انسان ته ټوپ نشي وایي دا یو خندق یو کنه بس کافر له خندق نه پورې ورته وته
او مسلمانان بین الخندق او په مابین د جبل کې التو خدای اوس کافرانو داسې په مصیبت وړي ټول پښتنه کې ورکول او بسکو نو دې طرف د ممکانی باندې د لخوا ممکان کړي دې طرف نه غشي هغه طرف نه غشي او صحابه یو سيزو استړي پیډیر دي صحابه یو په خندق کناولو دې استړي پدیو چې پورا صحابه بیدارو چې اسنه کله د مونږ غفلت پیدا شو نو دوی کې تعارضي پول جوړ نه کې ورا پوری نه ولې دا دغه یو خطرناک او صحابه نبی رسول الله په خپل مکمل بیدار او صحابه مکمل بیدار چې دې چې د پول جوړ نه کړه نشو هغه پوری نشو چې په کانو وشتل کول په خوشي وشتل کول چې صحابه سره وو ټول ورسره وي دا کار واغی کول نه شو نو بیا دا ابو زید مدمو تقریبا یوم یاش پوری دی ورو او شل ودی یادای نو بیا په الله یو طوفان او زلزال او څه واقعات روان اسلامیان کې الله ذلیل کله او مراد تعالی بنو قریظه سوقل هغه واقعا روان چې بنو قریظه سوقل او بیا وسره سوشو او دې بیا چې رسول الله مبارک کوم جواسیس دي کړی دي هغه ټول څه په کې روان دي اوس دا غزوه خندق په کوم کال کې شوی دی د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خدادا چې دا په 3 هجری شوال کې شوی دی امام بخاری خدادا 3 هجری شوال کې او زمون نور چې څومره مورخین دي هغه وینه په 15 هجری شوال کې شوی دی خپل دلایل وي هغه خپل وي د درته ما باب غزوه الخندق وجل التسميدات چې خندق په کې ګرځي شوی د کوته خندق وي وهي الاحزاب احزاب من الحجر متعدد شركون راغلي په مدینه خندق لري د غزوه احزاب ورته وي او داسې شرکونو کې واځي اهل مکه نو دا وی د ګرځو دوا دا باندې خلک دا مو اجازه معاهده به هغه خلک او غطفانیان دا ټول پکې وهي الاحزاب قال موسی بن عقبه موسی بن عقبه د مغازی لوی امام د 141 هجری کې دی وفات شوی دی او سره في كانت في شوال سنه 40 دا په شوال 3 هجری کې وا او مولانا صاحب نور جماهیر سوی دا په شوال 15 هجری کې وا بهر کې د یو دلیل شته دی هغه دلیل پیش کړي دی وی حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر سوي النبي عليه السلام ان النبي عرضه پیش کړي ابن عمر له خپل نام يوم احد نو په اړه اعلان پیش کول صحابه ابن عمر په پیش کو نو هو ابن 14 د سوار له قالو نو په لم يجزه نو په خود کې ولا شرکت مقرر کړه وعرضه بيدان پیش کوي يوم الخندق او د فنزله قالو نو په اجازه او ما ویل چې د جهاد بلوغ د نور بلوغ نه جدا دی جهاد کې یو سړی د تیار رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بالغ هم دی دې به شرکت کوي دې به کله شرکت کوي چې فنزله سوته دی دا غیر قوت د جسد پکار دی او قوت درې ولا پکار دی او دا ډول اله حاضرې کې چې سړی فنزله کله شي نو دی وی ګوره احد کې سوال رسول الله پرې نه خاوه فانتق کې د فنزله سوته اجازه دی ورکاو او په دې علماء اتفاق کوي او په درې هجری کې وخت قدرې مکه دي نو کې دې په وخت کې د دیار رسو دي او په خندق کې د پیزا په وخت کې د سوار رسو دي او په درې مکه دي او په خندق کې د پیزل رسو دي نو خندق په سیم کال کې شو فصل ورته انده شي په وخت کې د سوار رسو دي پرې نه خو او وخت په اتفاق په درې هجری کې شو او خندق کې د پیزل رسو دي نو چې په درې مکه دي د په یو کال تیر شوی د میاس کې دا فصل ورته کې لیکن علماء وی چې نه دا په پنځمه کې دي او غراجي هم دي امام بخاری دا رښتیا نه ده مرجوح ده ولې غراجي ده ما ته ګوره یو څو وجونه یو خدا چې دا غزوه خندق د دې سبب د بنو نذیر جاتو چې بنو نذیر محاصره شوی او بیا دا يهوديان لاړل مدینه مکه ته او کافر را باندې استقل او د بنو نذیر هغه مسله په سرور مکه شوی ده چې په سرور مکه شو دا هغه نه پس نه په پینځه مکه نه بای او دوی مرته ناشنا خبر وکړه او خود چې کله ابو سفیان ته غریبه وی موعدکم البدر من قابل وی آینده کال زمو استاد د جنگ په بدر کې کوي راځي آینده کال نبی علیہ السلام ډیر ښه نو چې آینده کال شو نو پیغمبر علیہ السلام کو تیاری وکړ بدر موعد وته وي چې منظور یا وی سره جنگ وکړو او ابو سفیان دا بانا وکړه یره وسخ کال باران نه دي شوی موسم خوش دی غیاګان نشتا نو څه کال ممنزو
ٹھیک شو آئنده کال بزو نو پته ولګېدله چې دریم کال کې وحود نو څلورم کال خو بدر موعد دی هغې له خو ابو سفیان راوتی نه دی نو دا خندق په پنځمه کې دی او د دې ابن عمر د دې قول نه څه جواب ورکړو محافظ علامه عیني هغې ښکلی جواب کړی دی خو ممکن ده چې دا د هغه وخت کې دا پورا 1400 کالو نو دې د 1400 کالو په ابتدا کې و پورا د 1400 شوی نه دی او 1400 شروع شوی دی بعد د 1400 خلک ځان د 1400 یادوي او دې خندق کې 15 پورا دي بلکې په وراوړېدلې دي نو دې 15 یادې په وراوړېدلې دي اوس هم کله چا په 15 درې څلور میاشتې واومړي که نه دې ځان 15 یادوي او کله چا 1400 میاشت دوه کمې وي نو 14 یادوي نو هلته پوره 14 پوره نو تو میاشتې پکې کمې وي او دلته چې 15 باندې تو میاشتې اورېدلې دي نو په میان د دواړو کې د 2 کاله وخت شوه تقریبا زمخ کې لاړ شوه قلنا وموسى النبي عليه السلام في الخندق فخندق کې په دې حال کې هم کې صحابه يحفرون كنست الكول ونحن نقول ترابا من قال قولي على اكتادنا فقلوا باندې جمع کرتے دا ستویل کی اولیتا دې د دې اوږي او د دې شافه د میان کې کم دی دا ولې وای پرې ولو باندې لاندې یو دا دې ته وګورئ د دې او د څټ میان کې لري علاقه د دې لیکيږي اوګه او د اوږي او د شام میان کې لکه کاټه دارم دې مونږ نه راځي دارم دې تخلې تکته دې پرې ولو باندې اورې په صادرونه کې اوتړلې او په دې اولو باندې خو دې واره مو استلې او فرمایي نبی لکه په چارې باندې نه شریسته اورې جوړو نبی رسول الله فرمایي اللهم لا عيش الا عيش الاخره ماشاء الله دا څنګه ورته وي چې صحابه دلته شي خیر دې ملک په دې جون کې کاړو پیښ شو پروا نشتا دې په مقابله کې موږ له الله د آخرت ټول ژوند لا کې هغه به ستاسو لا عيش الا عيش الاخره په دنیا کې دې تاسو کې لکه ژوند دي جعل الناقص بمنزلة المعدوم يا كامل عيش فاغفر المهاجرين والأنصار دا روایت بالمعنى دي اصل کې فاغفر الانصار والمهاجر دي کی معلومه کیدا چې اقصدات موقع باندې صحابه له تسلیم ورکول شي مرګ الله او په داسې موقع اشعار مویل شي او د خپل مرګ لپاره دعا کول شي او په یو سوال راځي مولانا ته یوازې پدې نه چې قبل کې رسول الله مبارک شیرونه ویلي باغیر راځي قران حکیم کې الله تعالی فرمایي چې پیغمبر علیه السلام شاعر هم نو وما ينبغي له دا څه کنه مناسب وګورئ ولی که پیغمبر نشیرونه ودي نو قانون دار چې شاعر متهمي شاعران مبالغه کوي ډېر زیات او دویم دا چې شاعران د خزو صفاتونه کوي تشبیهات وایي او مبالغه کوي او تخیلات فاسده کوي ځکه خو باغی په پیغمبر علیه السلام باندې شاعر ګمان کوو قرآن به شاعر ګمان کوو تشبیه به ورکولا نو دی وجه الله پاک ما یبغي پیغمبر د شعر مناسب نه دی بیا خو شاعران کو بدنام زمانہ خلک کی نو بیا باندې بدنام شي د اتباع په څور نه کوي چې دا دا خو یو فصیح بلی سره شاعر وی ادیب نو دا خو یو ادیب سره دا قرآن ته جوړ کړي نو د دیوال دا شعرونه مولانا په ځان په دا حقیقت چې پیغمبر علیه ما علمناه الشعر وما ينبغي له شاعر شعر ستو شعر معنا او پینا شعر کلام موزون مقفى خرج بالقصد كلام موزون بالوزن لغا فاعلات ومستفعلات ومستفعلون ومستفعلات وغيرها ما ويدي دي بول په شعر مولانا عبد الجمیل صاحب رحمت الله علیه علی قبر انوار نازل کی دا محیط الزیرا او دا منصور کافی کی دوار وی دا بیرا سره مزیدار دا سی عجیبا دا عروض و ماهرو جزر دانشن بی عجیبا مهارت پختو شیرونه نوتی اوزل یو سور اولل میددی وزناغی وزنونه باقاو یو قصر دے عجیبا مهارت دارا لیکن اس مانا یہ شو نو یو کلامی موضوع
مقفع چلوس مقافیه برابر او خرج بقصده تو شکل کرے یو خود دا چې پیغمبر علیہ السلام ته ویلي دي رسول الله مبارک پر الفاظ دا حکایت نه دی او پیغمبر حکایت دبل کنه کولی شي نمبر 1 دویم دا بالفرض رید لګوي شي هم نو دا کلام مقفع دی خو موضوع دی او که وزنم باندې کې برابر شي دا خرج بقصد ندی خرج من غیر قصد کم چې مقفاوی او موضوع نیغی تا رج وی کم چې مقفاوی موضوع نیغی تا سوی رج دا رجو دل یو خود پیغمبر مبارک بل نشو کبیل فرض شی نو موضوع ندی رج دی مقفا دی او کبیل فرض موضوع مقفا شی بازی او تو لکه وزر قیم داری برابر دی دا خرج من غیر قصد دا طول نخاشتا و پوری جواب دنکر دا مغمون منی که رسول اللہ مبارک زیاد حدیث بلنو زیاد تصفیح بلنو زیاد بلیغ بلنو چې سړی ادیب او فصیح بلیغ خامخا شعر مخلص دی نو که یو جمله د شعر یا تو جمله د شعر د یو انسان د خپل نه دی شاعر نه وي تاسو ته دی دا په مطلب لري یو کړه ته جوړ ای کله دوه خپل سړی جوړوي نو که یو کړه دوا یا یو شعر دوا د انسان د خپل نه او بیا من غیر اختیاري دي نو په دې کړه دوا یو فصیح بلیغ انسان هغه شاعر نه دی خلاصه شو خبره مخکې او دا معلومه شوه چې داسې موقع کې شعرونه ویلی شي ورپسې شه قال سمعته او سحرو ورد سحر نه لګیا دي ځکه د ورځې بیا ګرمي کېږي او یخ فلم يكن لهم عبيد فيعني يعملوا ذلك لهم وحكموا دون ډېر نو چې ولې یو دی ګلګار کېږي فلما راى ما بهم چې ویل هغه تکلیف پر صحابه وو من النصب مشقت او لغرا الله وجل وجل عليه اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره هذا المهاجرين دي ضرورت الشديده وجن دغه ویلې شوی دي فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا الله رسول الله تسلیم ما کوا ایسوي چې یریږي چې پیدا غړوډ نشي غړوډې ولا نه یو نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم او بیعت کړې دي په جهاد ما بقينا ابدا تر اخر وخت پورې واقع جنګيږي او بیعت پکلک ساتو دنا معلومیږي ګور یو بل بشیرونو کې جواب ورکړ اغي وي او بل ذکر راځي صحابه وکلمه تطبیق تطوقا انت رسول الله مبارک نقل کوي جواب ورکړ او کله به اغوي شروع رسول الله مبارک جواب ورکړ ذوق بدیشا مقصد شعر نه دی د شعر نه مقصد باقي کې د اخرت او د جهاد یو جذبه پیدا کول دي وربدیشا او تاسو موقع کې چې ته په ملګرو کې جذبه او د شوق پیدا کې نو شعرونه وایي دی یو بل نقطه ده چې د شعرونو نه ممانعت راغلي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد في المسجد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد جمعه ورجل نو حضرت حسان بن ثابت سوي هغه یو صحابي دی غالبا ابو هريره دی کوم یو دی ویزه د قصد در کوم رښتیا وایا چې نبی عليه السلام په مکه ما په جمعه کې کیرونه ویلي دي او اذا به نه چې منبر وته کېده او دې دې ویلي چې اللهم ايده بروح القدس هم دې هغه په مکه ماته منبر کې خوده او ماته دعا کړې پایا اللهم ايده بروح القدس او ما هغه په مکه د مشرکانو مذمت کړي او من كيف بنسبي لأصلنك كما تصل شعرك من العجيب طب ده يوم بعد الفات ده دلیل دی نو عائشة صدیقہ ذریعہ او آیا قرآن کی مذمت راضی کنا الشعراء يتبعهم الله ألم تر أنهم في كل واد يسير اور طرف دا چکر ریتی او دا قصف او دا سڑو او دا ویختو او دا سرد او دا وګت سټ او د نری ملا او د
فلان ظالم بچی او شی نه دی یو بادشاہ دربار کې اعلان وکړ چې شاعران دادی زما قصیدې وایي نو زه به انعام ورکوم نو شاعران لاړل قصیدې جوړې کړې یو توپیلی ورسره روان د توپیلی چې یو شاعر به پاتې د قصیده به د بادشاہ په مخ کې بادشاہ به انعام ورکوم بل په پاتې د بادشاہ په مخ کې به قصیده و انعام به ورکوم ټول خلاص اخر کې د توپیلی پاتې بادشاہ خو دا شاعر دی مرګ تم خپل شعرونه د قصیده وایا وی دا شاعر نه وی بیا راغلی څنګه ترمنده وباسه ما شعرا راغلی څنګه راغلی اور تصور في أنا من الغاوي قال الله تبارك وتعالى الشعراء يتبعهم الغاوون الشعراء يتبعهم الغاوون نظم من الغاوين ما لك غاوون بيجنه نه بيجنه دغه د خپل معنا وکم غاوي دې ته چې دا شاعران شنو وي کنه دا دې وته سنت ته وي واه 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 هم نو واه 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 چې بل شان غل الفاظ هغه وی کنه وی واه 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 او بیا وای یو د بیا وای دا مې د الغاوي حاصل د مسلې څه شو چې دا مذمت دي د دې مذمتونه معلومیږي نو عائشه او د عائشه او د حسان ابن ثابت شیرونه ویلي یوازې هغه نه دي دلته رسول الله مبارک دا ویلي کرجم دي او شکل د شعر دي او عبد الله ابن رواحه چې ویلي او هو رسول الله مبارک په مخ کې عبد الله ابن رواحه شیرونه وی عمر وتوي او عبد الله د پیغمبر مبارک مخ کې شیرونه هغه مخ کې شیرونه نبی علیہ السلام ته پرې د خل عنه یا عمر دا شیرونه په مکی په کافرانو داسې لګي لکه رشق نبل لکه غشي بشي هغه دا په مکی کعب ابن مالک ویلي او په لار باندې انجشه ویلي رواه دک یا انجشه په حودي وی حودي پیژنې کړه اوخ مخ رواني یا قربان چې مونږ وایو فاصبح سندا باندې یو کسوري او هغه چغه وی یا قربان تقحدی به رسول الله برضی وه حکایا انجشا توقق بالقوارث شیء بار کړي شیشه بار کول پیژنه اسنه چې دا وخان شیشو نه مراد داخله دي علماء متحدث توجیهات کوي چې دا وخان په مسته کې راځي ټوپونه جوړ کړي دا شیشه علامات نه خزر او نه ورده خدا خو معمولی تاسو بیا ډو کې ماتيږي او بل معنی مشتا ته خدا ته عشقي شیرونه شیشه ټوکرې نه کړه ما کې راځه حاصل د مسلې څه جو دا هغه نو عائشه صدیقه رسول خبره کوي هغه وی الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح چې دا کوم مذمت په جمعات کې راغلي دي هغه قبیح او چې دا کوم ذکر راغلي دي بیان هغه حسن شی نه دي جمعات کې دا قبیح شیرونه ویل کنه دي حضور صفاتونه او دا تشبیهات پکې او د خزو او صاحب پکې ذکر کېږي یا دروغ ویل کېږي د دروغ شیرونه یا هغه شیرونه د زمانہ کې چې د غانو او د سندرو پته لري د غانو او د سندرو پته لري من تشبه بقوم فهو منهم د زمانو سره تشبیه پکې کېږي دا خبره نه راځي او چې خاصه الله حمد نه رسول الله سنت نه یا جهادي ترغیبات وي او هغه په جمعات کې وې او د خزو هغه صفات پکې نه دا خیر دی دا خو نفس عبادت دی د پیغمبر مدح عبادت دی د الله حمد په نثر کې وې په نظم کې وې د عبادت دی او زموږ دا شاعرات چې څومره شعرونه په جمعات کې وې کنه دا ټول ظالمان د سندرو په طرف باندې نه کېږي تفسیر یو ډول وسره نشته مخکې دا شابه حول المدينه ندلا حول المدينه د مدینه هغه حصہ مراد د کوم ځای کې صحابه منتقل شوي شابه دې نو سوالو کا چې الله کې کاهل راغلی د سمودور چا پښاور دې چا وګور خبر شته او بل کاهل اول د متن دی ها دا دې ګوره ته دوی مخکې شوي چې په یو مخکې کړه نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا ابدا قال راوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم التباقي جواب ورکاو اللهم انه لا خير الا خير الاخره
الخير لفظ التعيش يا قراوي رواية بالمعنى يا رسول الله بارك على خير استعمال كريك كلاعين فبارك في الأنصار والمهاجرة يا رواية بالمعنى دي يا ممكن نجولك عليه السلام بارك في بلدك فاغفر لي قال ويقطعون راسل بكيد اللي صحابه وطا بالإكتفى من شعير دكوالي دو شنگو دور بشو دو چونگا کف یو چون کفین دو چونگا فیصنع لهم فیطبخ لهم فیصنع منا فیطبخ نباق بجو دا شغیر ری صحابه و دا پارا بی احالت اے فی احالت سنیقت فواز کب بدبویا کے واز لکی بپاق شدا ذکا اگر اوربش استغیبی تمہارے کے نتیرے گی نواز کا ڈال ڈال کے وطبی لکھی گی اور سنیقت بوئی کئی وگم غندکی حرام نہیں تود عذابه کې قدرې شو مخکې د قومنا او قوم به وګیو په دغې ګزاره کوله وهي او دا هي ضمیر کې دغې خوراک ته راجع دی د شعیرو ته بشعة فی الحلق دا بدمزو په حلق کې نه تېرېدل بشعة معنا مې څه وکړه چې په سختۍ تېرېږي بوی هم کوي سږ هم بوی بدمزو په حلق کې ولها ریح منتن یا منتنون تاسی بوئی وچاگا ورید نہیں تیرے دل وہ بھی دی غریبانا شاہ سے مولانا رائے لماذا دی جابر تا فقال ہم جابر رضا حدیث ہوئی انہا یوم الخندق نحفر من کنیس دل قول وقال دی معجزات پکی و دوار عالم فعرضت را پیش جمع تکوجیت شدیدتنی و سخکانے اصل کی کودیا سخکانی تنوئی دا کم از مکه چې سخته کېږي نو پښتو کې سرړه وته کان چې سخت شي نو په چانه به مات کې او دا مکه چې چانه نه تاتي دا شګي په حقیقت کې او شګي تمره سخت را یو دی شګي چې ماتي کې شګي چې وښینه ورته شګي شګه په ډېر سخت شګي خو خیر خلک چې ټانه وړاندې دي دا کان سخت فجاء اولاد الصحابه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمان راغی ممکن لکه سلمان مخکې راغلی نور په دې راغلی یا جاء دا معنا چې دا خبره پوهه ته سلمان کړی دا فقال هذه سلمان ته دغه راځي کیا قالو هذه بولیتو یو مضبوط کلک کان راغی واپس په اندر کې فقال انا نازل ان شاء الله انما دنیږي چې یو مسله په jihad کې پیښه کې مشر ته فورن رجوع کوا ثم قام دی وقیا بهر د خندقنا فاسد وبدنه وکټه مبارک محسوب بحجر تړلې شوی و پکانی عصابه هغه پټه ته و چې د ځان نه بدل و معصوم پټه کې کانی و چې خېټه ته ادي یو څه فېدی یو فائدہ په مولانا صاحب ته چې دا کانی ګرم دي خېټه ټکو دا سم فائدہ نه دا د عوامو لپاره مو وایي بل فائدہ صدا بل دا چې دا بنده د خېټه سپورت شي د ګران سره نه ګذر نشي دا ټولو نه بهترینه فائدہ صدا ادا چې دا بنده وګی شي د خېټه کې ګونجي د سرمن کې پیدا شي اب ګونجي په جنا ده نو د سرمن دا یو طرف بل سره جنگي دي راځي چې دې ګرځي جنگي نو دا کوخ شي سودي بیا نو دا کانې په کې مېن شي کیدی چې دا سرمن دا یو حصہ دی بل حصے سره جنگي کې نو سرمن چپړ شي کنه چپړ شي چې دا چپړوالي د وجنا دا سرمن یو حصہ بل سره جنگي کې چې دا سرمن په خله کې ټول پیدا شي چې د پاره به کانې وتاړو تاسو دې نه اندازه ولګوي څومره لوګا ده تاسو څومره لوګا الله دې مستعد دومره لوګا چې سرمن فلا حالانکه د پیغمبر مبارک خېټه د خېټه په شان دي نو نه غوا او دومره لوګا راغلي دا چې د نواز کا د وجود نه مکمل ختم شوی دا د دې سرمن د لاندې د واز دی او تي د واز د لاندې د غوخي او بل تي دا غي لاندې بیا د واز دی او تي د وازګي هغه څه ته ویل کېږي لکه هغه لاندې بیا بل یو ته دی دا وازګي پیګونه خطا شي مخکې دا څنګه کې پکانی ولا بسنا مونږ تل ورو درې ورځې لا نزو قضوا خستا کوونه واکړي وګړي پارا او خدمت کوي زوا خستا کا فاخذ رواغ نبي هم المعول جنتريلرا معول پیجنه ویتری هغه دو سوق ولا شي یو طرف نری بل باندې پلن وی تور توای کومه د ګنتي وایو فقدر واغنم المعول جنتريلرا ګنتي را واغشتلا فضربن غزاري وکړو او بل ځای کې بسم الله وتروي
او درې غزارې کړې دي فعاد نو وګرځید دغه ځای دغه موضوع مخکې فقودیه مؤنث دی خو دا عاد نوي د مذکر په اعتبار د موضوع سره وګرځوه کثیبا شګې احیل یا احیم بیتون کې احیل چې او بیدل لاندې داسې شو او بل ځای کې راځي چې نبی علیہ السلام کو فرمایل چې په یو غزار باندې الله فارس وخاو رڼا چې شو یو رڼا وی ما ته په دې الله پاک فارس وخاو په دې بل غزار الله را تیمن وخاو او په دې بل غزار الله مدائن وخاو فارس یمن او بل مدائن امت با الله دا غځای راځي دا پیشنګوئی ثابت شوا دا بالکل ثابت شوا فقلت ما يا رسول الله اذن لي ما اذنك الى البيت ترقور پوره دنه معلومیږي دا یو لوی معجزه دار سرګند شوا دنه معلومیږي څوک چې یو جهاد نه یا یو مقصد ندي امیر ندي اجازه وغواړي نو بالله نو فقلت دغه تقدیر ذخا فذهبت الى البيت فقلت ما اولي امراتي فلقدتا سهلينمو سهل بنت مسعود الانصاريه رايت ما ولد بالنبي فنبي عليه السلام شيء يوشي يا غلوغدا ما في ذلك صبر پکې نشتا څنګه وته نشتا افا عندك شيء ونامه مقدرنا قالت اغيبي عندي شعير اور بشري وعناق تچيله مرچنګلا عناق تچيله رکوټي بچنګلا تا وای فذبحت العناق ما عناق ذبحك وطرحت الشعير او ما قد اور بشي ولکل لفمیشن حتى جعلنا من غرض لحم بالقرمه فكټوي کې مجھے دوران نبی علیہ السلام تا فداز حال کی والعجید قد اتتر چه علمات شویو ما تیدن پی جنے اولا چه کلا خنبیر شی نو چون دی پکی پیدا شی بلا دا ساری مات شی در کے شخون پیدا شی لینا دا خنبیر معلوم شوا والعجید قد اتتر والبرمتو او کٹوے بین الاصافی فما بین دا مرغونو کوا ثلاث الاصافی والدیار البلاقعو مرغ پی جنے نه پیژنې ما ته ګور دا نغری وي دا یو نغری دی نو که تاسو خیالي دلته یو شعر او دلته یو شعر او دلته یو شعر نو په دې کټوې پرته دلته لوګي راځي نو دا غوټې چې وي دي تمرغ وایي اصافي وته مرغ وته موږ پښتو کې وایو تاسو ورته وایي والله کیسه خبره خدای چې دا کم مل سره په دې دره پوښتنه شي دې دې سمرغ نه پیژن څو ورته وایي دیکھدان نه لګي مرغ وته وای صاحبہ دا چې نینو بیا د لوګي په نغری کې ګيريږي اکسیجن اور تنور دي نه بلیږي او خو په جنت کنه زمو تاسو اته پر جنت ته بوله کم ځای کې دي وتحقق جعلنا اللحم في البر وكتوي کې ثم جئت لما نبی رسول الله تا اجیر ما چې په داس حال کې کټوي بین الاصافي قد قد قریب او چې فقوا فقال جابر ورته وای بل کې قلت له ځان غایب پرس په ابل صحابه راوی دې نقل کې یا قلت تعیم لتصغير الطعام لکه خوراک دې فقم انت يا رسول الله تپاسا ورجل او رجلان یا یو یا دوان سره ګور ډیرنا او بل کې راځي خذ وته وی ګوره ومنه شرمه نبی علیہ السلام یوازې کله د دوه کثرا ولا ګورې شي لکه قال كم هو ثمره فذكرت له قال كثير طيب ډیر شي دی او اعلى دی دنه معلومیږي چې قربت ویل شي چې دومره خوراک چې ملمت ویل شي دنه د پته ټول د دورې طالبان نه جواب دیم سدي ملمم د قربانه تاسو کړی چې ولې چې سړي پخ کړی ولې یو شی به دا شوق ته نه کتاب پخ کړی نو ځای دی نو څه شي پخ کړی تاسو دا وګورئ بل د پردي خوراک صفات بکې كثير طيب دې شی خوراک بد نه لا يظن متواقع رسول الله مبارک دا صفات چې د خوراک د صفات بیان ان حبه ترمذی کې راځي اکله
والا ترك مقبلا قال وفعل ما عزم قل لا قد روايه لا تنزع البرمه نكذا وكتوه ولا الخبز نروړې تنونا روړې منو باتا مطلب یواز رو کړي مپورې کاوه ځکه اخراج سخت ادخال غواړي روړې مپورې کاوه حتا اتیا فقال فرمایل علیه السلام قوموا فاسه راځه بل ذکر راځي چې ان جابر صنع سورا فحيها لم بكم تلوارو کې فقام المهاجر والانصار بالمستقيم فلما دخل على امراته قال ويحك افسوس تعالى تعجب مقام کې ویل کې جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار ومن معهم قال هل سألك قد يقياروا تقول اذا نشر ما بنعم قال ادخلوا داخل شيء ولا تزاغتوا يوم الترقيل مكوي ربك عليه ان شاء الله وجعل يكسر الخبز ذلك سيد القوم خادمهم فقال ولا دوله ماته عليه السلام وجعل عليه اللحم وقبل قاجاتي ويخمر البرم بیا کټوي باندې طرف کېږي تقریبا پټاول او تنور به تنور نه ډوډۍ اچولې خزيه پاتې په کپڑے حد سره خاوده اذا اخذ منه في ډوډۍ به دی واغستا ويقرب الى اصحابه ثم ينزل فلم يزل يكسر الخبز ويغرف او يغرف غرفا شو توي فبل ذلك راځي پکاسته به دی او قوارا مستلا چول دی حتى شبه وبقي بقيه فبقي فاتن شو قال كلي هذا خذ دوريت اخرى واخذ خلق لما دي کې ورکا فإن الناس اصابتهم مجاعه القلب تلغرت ذللا خلق وګيري دا څنګه معجزه د نبی عليه السلام شو دا حدیث ورته بل وای نو خبر پیښ شي ها وقال الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا يا خمسا شديدا لقي طويل كيجي لکه پیګه په خبره دوکا ومصلبتا چې دا کېټه ور نه نوځي دوکا خمسن شديدا يا خمسن شديدا فن كفيت لارم قد له قاصد النبي صلى الله عليه وسلم كثير شو فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله خمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا يقول لنا في ساعة من شعير دريد كيلو بشيري ولنا بهيمة تصيد بخمة تجيلا بجاه وقم بهيمة هل تكي ورتصوي هل عناق ويودلت بهيمة ويوجه دا جنون کورانه وا کور کې لوي شوا بار غړو چیرو سره نو واتلې د بارو دي خسربل د کور خاطر سربلي بار ګرځي لکه دا بعضها وضحت الشغيله او په کې اورت لري فبرغت الى فراغ ما فراغ تقول اذا هو حټوټه میټه خالي هوا وقطعتها ما في دغه په ګورمه ده کټوي کې ثم وليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تزحني برسول الله صلى الله عليه وسلم معه اثر كل خلق لا تزران ولي ګوري فجئته ولم فصارت وتوكل فقل يا رسول الله ذبحنا مهمة لنا وضحنا سما قضي سمعت بحديث سراجيدي يوصال الشهير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك نفر إسلام سرنا نهم مولكيه فصاح النبي صلى فقال يا أهل المسلم إن جابرا قد صنع الزورا دعوة سبيلكيه سبيلكيه او بیا اصل کې دا واده ډوړې ته وي او مستقل دعوت باندې اصلاح دي فحيها لم بكم حي معنا اقبلوا حي معنا اقبلوا اسم فعل هذا عجلوا دروازه فقالوا لا تنزلون حرمتكم فبكذنك ولا تخفضن عجيدكم ولا مباحنك حتى اجيء وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت ولم قدتا فقال سلمي بك وبك فعل الله بك كذا فعل الله بك كذا ولي تاسمانه چې خلق را ول ټول دنیا دی را مستمسوک مړای او کته چې دا وتعال ویل دا ول غیدا خیره کړی دا زجر نو دا وت بیا حل فقلت ما قد فعلت الذي قلت فاخرجت له دوله رويت اغا عجين فبسق فيه لاړ مبارک په کې څکلې ور صحابه اغا قراتونه قولې کوم کې رسول الله مبارک لاړې پرتی دي مبارک دا برکت دعا کړی دا لاړې څوکر ورې زمانه نسواري په کې لاړې تل کې ګورې اب جوړ نه کی دا برکت دعا ثابت ده ثم عمد الى قصد وكذا ممكن ده تبصق به یو ځکه یو پیر چاروستو پنجابي وکړي پنجابي تکتور شکل او تعالی سنن په خدای یقین کوا
ممکن د چارو څخه مجبور دار تشتري او لوی روسونه کې نو چې هغه ډوړې وکړه کنه تاسو ورته ونیوي مرید بل وته وبو واچو نو چې هغه کاسې نه څنګه د لاسونه وویندل هغه مرید په خپل راوړل وي وای خدای نو مال ورته راغلی او خدایا ټول ډیر رااله التلالم بیا مې په تقریر کې سم برابر کړ خدای دې به خو اسخاله سنا بنجبای د تکتوري کنه او دا اسخاله سنا ستامه خدای به خو ماته دماغ کې دا یاره سبه کوم دی دا جبلی کار دې ما ته پکاره وای کار څه نو وای کار وګورئ مخکې دا ثم عمد الى برمتنا فبدأ فيه وبارك ثم قال ادعو قابضة يوبل فخري ولا قدم دروڑے والا خود توقی فلتحفظ معي اصل کے معاکیر خدا معي بیا چاگا نقل کئی معي وی وقتحی من بربتکم او پکاسورا والے لکتوینا کاتبان دے اول دوی نبی علیہ السلام راغشتر کری دی دا خوکان تسانو سیب پخبلا راغشتر کری دی سچی سوی دی بیوتے وی ترا چوا او د حجاب نه مخکنه خبره دا غفش پګه هجره کې راغلي فلا تنذروها وهم الف ذل كسانو تورم ذل بلکې بل ځای کې درې زره راځي بل ځای کې تورم درې زره او بل ځای کې دیار د خبر راځي کار کې فاقسم بالله جابر وإذا ما قسم قال لي لاكلوا حتى تركوه هو من طعام تراجل وانحرفوا فإن برمتنا لتغط وقد جوشد كما هي فإن عجيننا ليقبض كما هو دا موجوده د نبی علیہ السلام دا مکه دا اذ جاءوكم كرال الكافرون من فوقكم ذكر استاذ عقيده کافر بچو ته خدا پته نه واری په مدینه د مختلفو طرفونو نه حمله وکړه برسه توي اولاد دې ته پیژنې چې کوم طرف نو برواني غیته بروي چې کوم خوازي غیته لاندې وي ځکه دا عثمان زو دا طرف بالای دی نو مدینه مراد ته اسفل او فوق نه مراد بالای نشیبی خیش کې بای پایان او خیش کې بالا وای کنه وای یعنی هر طرف ازا ذکر وی حمله وکړه او جرال صحابه په مدینه کې نو از تسلی او خندق ته او دا څه وزارت الاسرار د صحابه نظر نکری بیری شو ولې شکور التوکه کوي د خندق کې څنګه شو چې دی را پوری نه وځي قال كان ذلك يوم الخندق مناسبة ما كذا ينقل التراب دماني فقل نقل کړي او یا ينقل عامر د نقل نسبت ته مجازي کېږي وایي کې حتى امر بدنه دې مبارک خلادا یا اکبر بدنه ورون به معنا دا په دې مکی وتاویل کې امر وکاو صحابه دا کار کو حضور په دې کې نو مخال انسان په دې پریوزي او کمیسونه بنو لنګونه او صادرونه وو یقول والله لولا الله ما اهتدينا لولا الله لولا هدايه الله دا الله توفیق نه موږ هدایت نه مونږ ولا تصدقنا نبه من صدقه کړي ولا صلینا نبه منځونه کړي دا الله په برکت دي فانزل النازل الله قانون تاکید ثقيله سکینه علينا اطمینان په مونږ باندې فضل جزع فضل راکران شي وثبت الاقدام الا قينا تم يوم السلام ملاقات الله زمن قدمون اسلكا ان الاولى اهل مكه دغه خلقو قد بغوا من ظلم کړي موږ د خپل وطن نراويستيو رافت الدل تراجي جنسولون پته وحد کم دل تراج الخندق کم دل تراج اذا ارادوا فتنه فدوی اراده الشرك کوي د شرک زمون نه غواړي چې واپس کول موږ لازم تراجه ابه نام ورته انکار کو ورفع بها صوته आवाज پورته کو نبی هم چې ابینا فنورو کې به आवाज پورته کو او ابینا به لري په زور وي مکدا ما سره مدد په سبا سره سبا د مشرق نه مغرب ته چې کومه هوا لګي او د دور د دې عکس نو چې کومه هوا رااله
داسې رسول روانه ده الله پاک په دې اهل مکه داسې ذل راوسته داسې ذل چې د خیمې مجاهد کړي ساروی له وجت ساروی او رسول الله مبارک صحابه ته چې بیګاله او پاک راځي ګور ټیټ شي وجته ګما نو بس ابو تختې له ورپسې شا بس د څومره دبل کتاب